ګرانو مینوالو السلام علیکم. نن زه غواړم چې د پښتون تحفظ موومنټ په حواله سره سم ملک یا زمونږ بعضې ملګري داسې خبرې کوي چې یاره د هغې نیګیټیو خاصه توګه باندې چې هغه ورځ د پاک فوج د ترجمان د طرفه کوم بیان نه هغه ټایم کې ما ویلو چې غیر ضروري او اشتعال انګیز و وسم ویمه که موږ وګورو نو ګوره داسې قسمه د پی ټي ایم سره چې کومې کاروایي کیږي نو ما په خیال څوک لګیا دی د پاکستان خلاف یو تحریک چلی یا کوشش کوي چې دا خلک د پاکستان خلاف کې انټنشن څنګه چې دوی وي که چېرې دوی ریډ لاین کراس کړه نو موږ به ورسره ګورو چې سړی نه کراس کړي نو ته ولې وی هغه کلیوالو خبره وي د دوو کسانو جګړه ونه درېیم کس ته وي دې تبرګي ته خیال نشي یوه بیا موږ وکتل چې محسن په منظور پښتون باندې چې کوم دی کراچۍ ته یا سند ته بتلو باندې پابندي ولګوله دا کوم دغه مو ته جوړ کړی دی عجیبه غونته کې پالیسي ده د دې نه مخکې محسن داول دوبۍ ته روان و په هغه وی ای سی ایل باندې نوم دی وی ته به نه ځې ته خو هغه سړی پرېږده مه پرېږده چې هغه باندې کیس او سبا هغه راځي نه ملک ته یو سړی دی هغه ته د پته د هغه د پارلیمنټ ممبر دی خو د دې نه مخکې ما په خیال د دې خلکو سره که تاسو خیال و چې کله دهشتګردۍ خلاف چې کوم دوی جنګونه کول پاکستان ریاست نو زیاتې علاقې د وزیرستان یا قبایلي سیمه ټوله پخوانۍ قبایلي سیمه متاثره شوه کله چې د دې ځای نه خلک راووتو نو هغه ټایم کې هم دا رویې وي چې یاره دا قبایل چې کوم دي یا دا ډسپلیس خلک چې کوم دی بېکوره شوي خلک چې کوم دی دا به کراچۍ ته نه ځي یا به دا به لاهور ته نه ځي او دوی دا ووي چې یاره دا بیا پېښوره پورې یا پښتونخوا پورې وساته عجیبه خبره ده کله چې د ویش خبره راشي نو بیا وي دا ټول پاکستان دی د دهشتګردۍ خلاف جنگ ټول پاکستان کړی دی خو چې کله د مسلو خبره راشي که مړي شوي دي په خیبر پښتونخوا کې پښتانه سیمه کې شوي دي که تباهي شوې ده هلته کې شوې ده که هر څومره زیاتې جنگ ټول هلته کې شوي دی خو که پیسې راځي یا که دغه راځي وي نه چې سند هم متاثره دی پنجاب هم متاثره اسلام آباد هم متاثره دی نو دا کاروای نه سره کې زه صرف نن ویډیو زما مقصد صرف دا دی چې زه د خپلو مشرانو ته وایم چې پی ټي ایم دې څه شي که د چا دا خیالي ما خپله دا کتلی دی زه پاکستاني زه دا خبره کوم چې ګوره دا صرف علي وزیر یا محسن داول یا عبدالله ننګیال یا منظور پښتین نه دی دا څلور قبیلې دي غټې قبیلې دي د علي شاته چې کوم دی وزیر قبیله بالکل ولاړه ده دې کې چاله څه شک نه دی پکار د منظور شاته محسود قبیله ولاړه ده د عبدالله شاته بیټني ولاړه ده او د محسن شاته داوړ ولاړ دی وجه د هغې دا ده چې تاریخي موږ وګورو نو دا قبایل چې کوم دي د انګریز د وخت نه راواخله تر ننه پورې دا یو پالیسي وه چې دوی به د یو بل سره جنګ کوي محسود به د داوړو سره وزیر به د محسودو سره د بیټني او یو بل سره جنګول کولو دې پی ټي ایم د وجې نه چې کله دا پی ټي ایم جوړ شوی دی نو زیاتره ما کتلی دي او ما ته ریپورټس هم دا دي چې د دې قبیلو ترمنځ کومې مسلې وي هغه مسلې اوس چې کوم دی هغه وزیر د محسود به دي نه شي د محسود وزیر او د بیټنو دغه او هغه د پی ټي ایم کړی د هغې وجه دا ده څنګه چې ما ووې چې دا که د چا دا خیالي چېرې دا څلور هلکان دي دا به موږ اخوا کو وبه یرو یا دمکاو به کو ډراو به کو یا داسې مطلب دا دی چې وی وخه وی یروه او وی تروه نو دا به ما په خیال دا سوچ غلط دی د زور استعمال هسې هم غلط دی موږ د بلوچ خلاف زور استعمال کړی دی د هغې نتایج موږ ته اوسه پورې راځي موږ په کراچۍ کې استعمال کړی دی نن پورې هغه موږ دغه کوو موږ په بنګال کې استعمال کړی دی تر نن پورې هغه موږ کوم دی پاکستان سفر کیږي نو زه به دا ووایم چې د خدای دپاره په زور ځان له دشمنان پیدا کول چې کوم دی دا غلطه پالیسي ده که دا ریاست کې یا د ریاست ادارې کې نو دا ټوټلی غلطه پالیسي ده دا هلکان چې کوم دي دوی راوتي دي دوی آئیني حقوق غواړي دا د هر چا حق دی په جمهوري طریقې غواړي بالکل ډي جی ایس پی آر صاحب دا خبره بالکل ټیک وه چې پی ټي ایم تر اوسه پورې بالکل وایلنس نه دی کړی ډېره ښه خبره ده نو نور به هم نه کوي د هغوی جمهوري طریقې سره راځي هغوی خپل حقوق غواړي آئیني حقوق غواړي تباهي شوې ده د هغې ریهیبلیټیشن غواړي نو زه دا وایم چې جمهوري طریقه ده یو پولیټیکل پروسس دی نو دا پولیټیکل پروسس سره چې کوم دی دا مسلې حل کول پکاري نه چې د زور سره او چا چې د زور استعمال کړی دی نو هغه د پاکستان دشمن ته د هغې فایده رسېدلې ده اوس کوم څوک دا سوچ کوي چې موږ به د زور استعمال وکړو موږ به چې کوم دی د سازش استعمال وکړو د هغې د وجې نه سازش په ځای باندې پازیټیو مومنټ دی پازیټیو طریقې سره چې کوم دی دا مخکې بوتلل پکار دي او همیشه که څوک هم دا سوچ کوي چې د طاقت استعمال نو ما په خیال په هغې کې احتیاط نه بلکې د طاقت استعمال بالکل نه دی پکار د خپلو خلکو خلاف او دا درته وایم چې دا صرف څلور هلکان نه دي دا څلور غټې قبیلې دي او د دوی خواته شاته بیا ما ته خپله پته ده چې زه ګورم پښتون ډایسپورا چې کومه ده هغه هم د دوی شاته څه یو پښتون نه که پنجابي دی که سندھی دی که ماجر دی که بلوچ دی د دوی د دې خبرو سره هغوی بالکل اتفاق کوي نو چې ټول قوم کې متفق دی نو ما په خیال یو څو طالع ازماو ته هم پکار دي چې هغوی هم لږ په دې باندې سوچ وکړي د طاقت په ځای باندې پولیټیکل او جوډیشل یا یو د صلح